ولهم في الفرق بينهما عبارات. مخکې دا اعتراض تیر شو چې دا څنګه کېدای شي چې یو فعل د بنده وکړي هغه د مقدور د بندۍ او بیا د منګه داسې وایو چې دا خدای پیدا کړی. نو یو سیز دی، یو فعل دی، هم مقدور د عبد شو هم مقدور د الله تعالی شو. دا خو نشي کېدی. نو ته جواب وکړو چې د دې خبرې په مضبوطیا کې خو هیڅ شک نشته. خو داسې ده چې ظاهره کې موږ ګورو چې دا کار بنده وکړو او حقیقت کې د دې پیدا کوونکی خدای دی. نو مقدور د خدای دی په اعتبار د خلق سره او مقدور د عبد دی په اعتبار د کسب سره. نو یو مقدور د دوو قدرتینو مستقلتینو د لاندې رانغی، بلکې یو قدرت مستقل دی چې قدرت خداوندی دی او یو قدرت غیر مستقل دی چې هغه د عبد د کسب قدرت دی. هلکه په دې خبره تاسې پوه شوي وایي. اوس مونځ یو سړی کوي، مثلا ښکته کېږي او پورته کېږي او لاسونه یې تړلي او د مانځه نه فارغه شي، نو بظاهر خو موږ ګورو چې دا مونځ دی بنده پیدا کړ او په حقیقت کې موږ وایو دا خدای پیدا کړی بنده وکړو، کسب بنده وکړو او خلق خدای وکړو. د دې خلق او د دې کسب په منځ کې فرق به موږ په څه معلومو؟ یو درې فرقونه دی ذکر کوي. تاسو به خلق او کسب کې دا درې فرقونه کوئ. ګورئ، ولهم او دی متکلمین لرا فی الفرق په باره د جدایی کې بینهما د خلق او د کسب کې عباراتون ګڼ عبارتونه دي. اول فرق دا دی، مثلو لکه د دې ګڼو عبارتونو نه یو مثال دا دی چې ان الکسب واقع بآلتن والخلق لا بآلتن. یو فرق دا دی چې کسب واقع دی په آلې سره، په سبب سره. منځ په لاسونو او پخپو په اندامونو کېږي، دا کسب شو. او خلق لا بآلتن دی، خدای پیدا که دا منځ خدای پکې آلې او سبب ته محتاج نه دی. هلکه یو فرق شو. دیم فرق، والکسب مقدور وقع فی محل قدرتی والخلق لا فی محل قدرتی. دا دیم فرق. کسب داسې مقدور دی چې په محل قدرت کې واقع دی او خلق داسې مقدور دی چې په محل قدرت کې نه دی واقع. هلکه پې پوه شئ، محل قدرت ذات د قادر ته وایي. تا مونځ وکړو نو په مانځه کې د ناسته ولاړه وکړه او د ناستې او ولاړې سره ستا ځان وخوځېده را وخوځېده، دې ته کسب وایي. ځکه کسب داسې یو مقدور دی چې واقع شه په محل د قدرت کې، چې محل د قدرت ذات د قادر دی چې مسلی دی. او خلق داسې مقدور دی چې واقع نه دی په نفس د مقدور کې چې هغه ذات د خدای دی. هلکه پې پوه شئ، چې د ستا د مانځه کولو نه وروسته دا مونځ خدای پیدا کړ، نو خدای خو خوځېدلی را خوځېدلی نه دی په دې مانځه که نه. نو خدای دا مونځ ستا په محل قدرت کې واقع شو او د خدای په محل قدرت کې نه دی واقع. هلکه په دې خبره تاسې پوه نه شوئ. یا په بل عبارت سره، کسب داسې شی دی چې کاسب په هغې متصف کېږي او خلق داسې شی دی چې خالق پې نه متصف کېږي. دا مې ته خبره اسانه کړم چې سړی حرکت کوي، قیام او قعود کوي، دا کسب دی. ولې د دې قیام او د دې قعود د وجې نه دته قائم او قاعد ویل کېږي، د متصف کېږي په دې کسب.
ولی ځکه چې دا کسب صادر دی د ذات نه، صادر دی د په محل قدرت کې واقع دی کنه، او خلق داسې څیز دی چې ذات د خالق په هغې نه متصف کیږي. هلکه پرې پوه شئ، ته الله اوچت کړي او کېنولې، خدای ته قاید او قایم نه ویل کیږي. ستا د دې ولاړولو او د کېناستولو نه د وجې نه خدای ته قاید او قایم نه ویل کیږي. هلکه په دې خبره تاسې پوه شئ. ګورئ، والکسب مقدور، کسب مقدور دی، وقع واقع شوی پی محل قدرتی، په محل د قدرت د کاسب کی، والخلق لا پی محل قدرتی، عبارت ور سره پورا کئی، خلق مقدور دے واقع دے نه په محل قدرت د قادر کی، نه په محل قدرت د قادر کی، چې محل قدرت ذات د قادر دی. دا دو فرق شو د خلق او د کسب. دیم والکسب لا یصح انفراد القادر به، کسب داسې شی دی چې نه صحیح کیږي، نه د جایز تنهاواله د قادر په دې سره. دا نه د ممکنه چې قادر د کسب ځان له وکړي، دی د مونځ وکړي او د خدای توفیق دی ورسره شامل حال نه وي، دا نشي کېدی. والخلق یصح، او خلق داسې شی دی چې انفراد د قادر په دې سره کیږي، په دې کې بل چاته خالق نه دی محتاج. هلکه دې درې فرقونه باندې تاسې پوه شئ. فإن قیل سره معتزله اعتراض کوي. معتزله وایي یا لکه دا جبریه وایي تاسې خو هغه شی ثابت که چې معتزله ورته هم نسبت کو، تاسې خو د خلق د وجې نه معتزله ورته مشرکان وایي، او تاسې د مشرک بچی شوئ. ولې؟ تاسې د خدای سره بنده شریک، چې یو کار دی بنده یو مونځ دی مثلا خدای او بنده په شریکه وکړه، دا شرک نه دی څه؟ تاسې په سوال پوه شئ. فإن قیل که څوک ووایي فقد اثبتتم ما نسبتم الی المعتزلة من اثبات الشرکة، تاسې خو ثابت کا هغه څه چې د څه نسبت معتزله وکړی او چې هغه عبارت دی د اثبات د شرکت نه په مابین د خالق او د عبد کې. لکه پرې پوه شئ که نه؟ لکه دی وایي د خدای ظالمانو شرک دی ته وایي. شرک خو لږ وپېژنئ که نه؟ شرک خو دی ته وایي چې د خدای سره څوک شریک کې په ذات کې، او یا د خدای سره څوک شریک کې په استحقاق د عبادت کې. منګه چې بنده ته کاسب ویلې، نو دا بنده خو منګه د خدای سره په ذات کې نه دی شریک کړی، او نم د خدای سره شریک کړی په استحقاق د عبادت کې، نو تاسې موږ له څنګه مشرکان وایي؟ دا خو اسانه ښه، دا مشرک شه او دا زیات. هلکه مقبرې ته سړی لاړ شي وایي مشرک شه، او چې سماع موتا دې ومنله وایي دا د شرک دروازه ده. تاسې پرې پوه شئ ټول خلک مشرکان شو، دا خو د بجبریانو شرک شه، شرک دی او بدعت دی. د دې نه یو پارټي دی، د شرک او د بدعت نه یو پارټي جوړه کړې ده. هلکه پرې پوه شئ، نو دا خو څه پارټي نه ده. تاسو موږ ته شرک وښایئ چې شرک څه ته وایي. شرک دې ته وایي چې خدای سره په ذات کې څوک شریک کړي او موږ نه دی شریک کړی. شرک دې ته وایي په استحقاق عبادت کې د خدای سره څوک شریک کړي، خدای مستحق د عبادت دی، حقدار د بندګۍ دی، دا شان حقدار د بندګۍ بل څوک وګڼي، موږ ګڼلی څوک؟ ګورئ، قلنا موږ جواب کوو الشرکة ان یجتمع اثنان، شرکت دې ته وایي چې دوه تنان راجمع شي علی شیء په یو شي، ويتفرد كل منهما بما هو له، او مستقل هر یو د دې دواړو نه په هغه څه چې هغه شی له د لره دی، دون الاخر نه بل. کشرکاء القرية والمحلة، لکه د قریه او د محلې د کلي شریکان، دو شریکان په کلي یو شان حصي. وکما اذا جعل العبد، چې عبد وګرځولی شي خالق د افعالو، او ثاني خالق د سایر الاعراض والاجسام، د نور اعراض دې ته شرک وایي. دواړه دې یو شان کړه، که موږ خو داسې نه دي کړي که نه.
بخلاف ما په خلاف د دې اذا وظیفه امرون چې نسبت د امر دی وشي دوه سيزونو ته به جهتین مختلفتین په دوه مختلفو چې دي خو شرک نه راځي. لکه منګه وای د ازمکه د خدایم د پلان کیم ده داسې وایي که نه د خدای د معنا پیدا کړی خدای ده او د پلان کی ده عارضي ملکیت پکې د پلان کی دی. هلکه به پوه شي هلکه پخوا به موږ طالبانو په دې کتابونو به دې طالبانو لیکه در حقیقت مالک هر شی خداست این امانت چند روز نزد ماست. کتاب به لیکه یا بلکه این کتاب در ملکیت مجازی فلان است. محمد عمر په زړو کتابونو دي کتلی دا این کتاب در ملکیت مجازی فلان است. دا کتاب په ملکیت مجازی د پلان کې دی. کتاب باندې ویلي که بیا به کتاب نه ورکېده ځکه نوم به پیو. یا در حقیقت هر مالک هر شی خداست. په حقیقت کې د هر چیز مالک خدای دی او این امانت چند روز نزد ماست. او دا امانت یو څو ورځې ما سره لکه اوس منګه ووایي چې دا ځمکه د پلان کې ده نو دا شرک شه څه دقه شان منګه وایي دا مونځ پلان کې دی دا خو شرک نه دی که نه یعنې کسب د پلان کې دی پیدا کړی خو خدای دی دا پلان کې خو منګه د خدای سره نه دی شریک کړی. چې اضافت دا مروشي دو شیء ته بجهتین مختلفتین په دو جهتونو مختلفو کالارض تکون ملکا لله تعالی ملک د خدای د په جهت د تخلیق سره او د عبادت د په جهت د ثبوت د تصرف سره. وکپیل الارض لکه د بنده په نسبت الله ته کېږي په جهت د خلق سره عبادت ته کېږي په جهت د کسب سره. خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شئ تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه شئ. یو سړی څاروی راولي او وایي دا د پیر بابا پسې صدقه کوم څه کومه نو دا خو دا شرک شه شرک خو نه دی که نه. بیا وایي دا د پیر بابا څاروی دی دا څه دی د پیر بابا دا شرک شه څه د پیر بابا څاروی دی دا خو څه شرک نه دی که نه. تاسې په مدرسو باندې نومونه او موږ په جوماتونو کړو که نه دا مسجد ابي بکر صدیق مسجد عمر مسجد علی دا جماعت د علی دی. معنا خدا نه ده چې علی کې معبود دی په دې جماعت کې علی معبود دی او په هغې کې ابوبکر داسې خو نه ده که نه. هلکه پرې پوه شئ دا خو هسې یو نسبت دی تاسې په خبره باندې پوه شئ نو دې کې څه شرک خبره نشته. خو ښه نه ده چې پیر بابا پسې ته څاروی ذبحه کړې پیر بابا پسې سله ذبح کړې خو خپله ډېر کارونه کړي که نه خپل پلار پسې ولې نه ذبحه کړې. صدقه د چا پسې پکار ده خپل پلار پسې هغه غریب ګناهګار دی ډېر محنت یې نه دی کړی نو صافه کړی دی او ثور پسې ته کوه که نه. او پیر بابا خو ځان له دومره محنت کړی چې بس هغه د ډېرو خلکو ورسره کار کېږي. تاسې به پوه شئ نو موږ له نه دی پکار د دې داسې مثال دی یو مقبره یو بزرګ پکې ناست دي او ورسره د خوا کې پلار هم ناست او بزرګ له قسمه قسم خوراکونه مخې له ایښي دي او بوتلونه د اوبو ورته ایښي دي یخې یخې اوبه او د ډیو بوتلونه د ډیو او د پیپسي. اوس خو دا شی نشته که شته ډیوه نشته که نشته دا ملیان وایي دا ښه نه دي نو مونږ دا ډېر وخت نه دي کتلي ښه نه دي که نه نو بعد دا چل دی ښه نه دي نو میز کوي دا پیر صاحب ته دا میښې دي او پلار ته دی پلار دی هلته چغې او سورې وایي چې هلکه د تندې نه مړ شوم د لوږې نه مړ شوم لږ څه راوړه لږ څه راوړئ وږی یم تږی یم او خولې پرې رابهیږي او تا سره یو پتنوس دی او په هغې کې چې کوم دی ښایسته خوراک دی مزېدار وریجې دي پکې غوښه ده پکې ساګ دی پکې او مطلب دا چې بوتلې دي پکې د اوبو د دې مشروباتو قسمه قسم یخي او تا دا روان کړی چا لی وړې پیر صاحب ته وړې پیر صاحب ته پلار دې چغې وایي چې زما ضرورت دی ما لی راوړه نو دا ښه کار دی که غلط دی پلار لی وروړه د پیر بابا پسې خیرات دقه شان دی هلکه پرې پوه شئ
خپل پلار پسې کول پکار دي یا که پلار دې ژوندی د نیا پسې وکړه انیا غریبه خو دې ډېره ګناهګاره وه که نه هغه غریبه خو په ډېرو قصو نه پوهېده ډېر غلط کارونه یې کړي دي یلکه غلط کارونه دا معنا ده چې ناپوهه وه که نه ناپوهه نیکه دې غلط سړی و مطلب غلط کارونه کړي نسوار یې اچولي دي نور غلط کارونه کړي دي دروغ دربې ویلي دي نو صدقه د هغوی پسې پکار ده تاسې پې پوه شئ نو دا نسبت په دې نسبت سړی نه مشرک کېږي دا پنجپیریان چې کم دی خدای دې ښه کړي بعد د دوی سره ټاپي دی او درز کافر بس په خوله یې نشته چې پلان کې مسلمان دی شته هر سړی کافر کوي خو بس د کفر ټاپه ورسره ده او زمونږ دې نوجوانې طبقې ته هم اوس ټاپه په لاس میلاو شوې ده هر سړی بس څوک یې د دیوبند نه وباسي او څوک یې د حنفیت نه وباسي څوک یې د اهل سنت نه وباسي او څوک یې د اسلام نه وباسي او چې دې تپوس وکړي چې اهل سنت څه ته وایي نو بیا نه پوهېږي اهل سنت څه ته وایي او والجماعت څه ته وایي او بریلیان ځان له و جماعت وایي الف لام پکې نه وایي اهل سنت و جماعت تاسې کتلي چېرته اهل سنت و جماعت ته په هغې هم ځان له اهل سنت وایي مونږ یې هم وایو خدای دې خیر کړي چې څه وایي تاسې پې پوه شئ د افغانستان ته یو وخت کې روسان راغلي وو او بیا ورسره جنگ او جهاد وشو نو خدای پاک هغې ذلیله کړه د هغه روسانو یو ملګری و نو هغه به ویلې چې بس موږ هم داسې چل کوو چې د سپلیو سره ښخوو تاسې هم پته به لګېږي هلته قیامت کې چې څوک په حقه دي تاسې پې پوه شئ نو ګورئ فإن قیل که بیا اعتراض دی فکیف کان کسب القبیح قبیحا د قبیح کسب به څنګه قبیح شي د قبیح کسب به څنګه قبیح شي موجبا لاستحقاق الذم څنګه به دا موجب د استحقاق د ذم شي بخلاف خلقي په خلاف د خلق د قبیح سره دې ته به موږ څنګه بد وایو کسب د قبیح ته به موږ څنګه قبیح وایو صبح بیعقلي به ورته وایو موجب د استحقاق د ذم به ورته وایو به اعتبار خلقي او په خلاف د خلق سره مونږ خلق د قبیح ته قبیح نه وایو او کسب د قبیح ته قبیح وایو دا څنګه چل شي دا کېدی شي چې خلق د قبیح دی قبیح نه دی او کسب د قبیح دی قبیح او سره د دې نه چې کسب آزاد دی د خلق نه باید چې خلق د قبیح قبیح شي چې کسب د قبیح قبیح دی لکه به پوه شئ قلنا مونږ جواب کوو لأنه قد ثبتا ځکه په تحقیق سره ثابته شوې ده چې ان الخالق حکیم خالق حکیم دی لا يخلق شيئا هیڅ شی نه پیدا کوي الا وله عاقبة حمیدة مگر د ده دپاره به پکې ښه انجام وي وان لم نطلع علیه اگر کې موږ ته په اطلاع نشته فجزمنا نو موږ یقین وکړو بانما نستقبله من الافعال هغه چې موږ قبیح ګڼو افعال قد یکون له فیها حکم و مصالح کله کله په دې کې حکمتونه او مصلحتونه وي کما په خلق الاجسام الخبیثه لکه په پیدایش د اجسام خبیثه او زعره او المولمه درد ورکوونکو دي بخلاف الکاسب بخلاف د کاسب فإنه قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيح اکل حسن خکارونه کوي او کله بد کوي فجعلنا كسبه منګه وګرځاو کسب د قبح لرا سره د ورود د نهي نه سره د دین چې وارد شوی د منع د غینه قبیح صفحه موجب د استحقاق د زمو د عقاب یلکه خلق چا کړی دی الله کسب بنده کړی نو الله تعالی حکیم دی او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت د حکیم کار د حکمت نه خالی نه د خلق د یو شی قبیح نه دی ځکه حکیم کړی کنه او بنده خو حکیم نه دی نو بنده چې ښه کار وکړو نو موږ ورته ښه وایو حسن وایو چې بد یې وکړو قبیح ورته وایو چې دا موجب د ذم دی هلکه پې پوه شئ که دا تقسیم پکې ځکه کوو یلکه یو لوهار راولګېده چا دغه توره یې جوړه کړه دا یې کمال وکړه که نقصان یې وکړه او بل بنده راولګېده او په دې توره باندې یو سړی په دې سر ناحقه وواهه غیر حق
د خو کړ کبه دیو نو خلق دا قبیح نه دی ګورئ کمال دی او کسب چې کم دی دا نقصان دی لکه به پوه شئ بس دی